طبیعت کې یو نیازبین بچی لوی شوی وم او زما لپاره ډېره عجیبه دا وه چې زما پلار زما نیکه او ورپسې نیکه درې واړه پوښتنو کې چې کوم خلک وو وایي دې ټولو ګورې په صدو باندې د اور عبادت کړی د پارس چې کومه مشهوره تشګده وه اورونه به بلیدل او خلکو به د هغې عبادت کاوه وایي زه د هغه مشهور او معروف سړي بچی وم یو ځل خپل پلار د کوره زه بهر کړم او ما به د پلاني ضرورت دپاره ځمه زه نیازبین د کور دومره وم چې د کور د ضرورتونو دا زیاتې مسلې په ما باندې بوج نه و یو ځل لاړم او د بازار د حدودو نه چې بار شم یو ملګری مې خپل ولیده د دې ملګري وینا او انداز او گفتار زما دې زړه ته پرېوت د ده نه مې تپوس وکړ وروره ته چېرته وي هغه خاموشي اختیار کړه بیا دې روانو زه پې ورپسې شوم ما وی چې د کوم ځای ته ځې ستا مرګستیا زه وکړم ستا لب و لهجه ډېره ادا او دا ناسته ولاړه ستا ډېره بدله ده وی د دې ورور څه چې ما مرګستیا وکړه لاړم نو په یو غره کې یو راهب د آسماني تعلیماتو موافق چې کوم دغه زماني عالم و ده د هغه څه شاګردي کوله چې هغه راهب ما ولیده زما محترمو د دین وینا د دین مجلس او د قرآن واویلا په زړه کې لارې وکاږي وایي دغه سړي ته چې ما وکتل نو کتلې دومره خواږه ولګېده چې زما دې سترګې اړول زما په وس کې نه و ده چې به کمې خبرې کولې هغه خبرې به زما په زړه پورې نښتې ما د خپل ملګري نه تپوس وکړه دا څوک دی وایي دا د آسماني کتاب د تورات یو ډېر بهترین ماهر دی د انجیل او دا زموږ د معاشرې د امن یو لوی پیغام خورونکې هستي ده وی ما وی چې د دې سړي په خوا کې زه ژوند تېرول غواړم وی ما ته دې راهب ووي چې ته څوک یې ما چې د خپل پلار نامه ورته ووي نو وی زما نه ویرېده چې بچیا ستا خو د پلار د نیکه یو تهذیب را روان دی او که زما نه خبر شي چې ته زما خواله راغلی نو ما وجني ما نه پرېږدي وی ما وی چې مشره ستا وجل خو هغه ذات به کوي چا چې پیدا کړی خو زما د نه زړه نه جدا کېږي هغه زمانې موافق مې ده ته ووي چې زما ژوند دا غواړي چې ستا نه زندګي زه قربان کړمه د زندګۍ د قربانۍ دپاره ما ته لاره وښایه هغه راهب زما تربیت شروع کړو تر دې پورې زه به د کور نه په پټه بانه باندې وتمه او د دغه سړي په خوا کې به دې ملنګخانه کې به مې ناسته کوله د دین اسلام د ترویج او ترغیب هغه زده کړه به مې کوله ان قریب زما د ژوند لمحه ماته دې ته ورسېده چې زما د استاد ضعیف و زما پلار په ما باندې شکي شو پلار او دا حالات زما په کور ډېر عجیبه شو پلار مې وی بچې ستا د مینې هغه خبرې زما سره محبت هغه ناسته ستا انداز او ولوله بدل شوي دي دا ولې ما به په پلار باندې غم غرض نه کوه نږدې ورځې داسې وې چې استاد مې بیمار شو او هغه ما ته یې وصیت وکړه چې بچیا که زه وفات شومه په پلانۍ علاقه کې یو ډېر ماهر عالم دی ته به د هغه خواله ځې خو هجرت به کې تا له به سختې راځي په تا باندې به حالات راځي د دې حالاتو به مقابله کې او دې مقابله کې به د خپل ایمان مضبوطوالی ثابتوي وایي دغه شپې ورځې تېرېدې استاد مې وفات شو په غم او په ژړا د کور په حالات کې زه راووتمه کله چې زما نه پلار خبر شو زما د کردار نه خبر شو پلار ما له ډېره لویه دمکي راکړه وي بچې دا کار مه کوه دا ته چې په کوم انداز باندې روانې زما د نسل لپاره ډېر لویه د پیغور خبره ده پلار ته مې وی چې بابا کومې خبرې مې د چا اورېدلي دي سړی راته ښودلی نه شمه خو زما په زړه کې لارې داسې جوړې شوي دي چې د هغه لارې د رفتار نه زما جدایي د ژوندانه ممکنه نه ده تر دې چې پلار دمکي راکړه د نیازبینتوب کوره او هغه د زندګۍ هغه د راج هغه نشې تماشې ټولې پاتې شوي او لاړم پردیسۍ پسې ووتمه د دین اسلام د ترویج مسافرۍ پسې ووتمه شپې ورځې مې په لارو باندې تېرې کړې استاذ له ورسېدم چې هغه څه مې خپل تعارف وکړه هغه زما نه وی د زمانې د لوی دهري په کور کې لوی شوی سړی ستا له وجې به ما ته لوی نقصان ورسېږي معاشره کې ما وی نقصان نه رسېږي ما خپله زندګي د دې دین نه قربان کړله ما د خپلې مرګستیا نه مه جدا کوه هغه ستې سره مې څه ورځې تېرې کړې خو آخر چې ما خپله زده کړه کوله د غم ضعیفه و زه دلته په مجلس کې کېناستم په ژړا شومه هغه راته وی بچې ولې ژاړئ ما وی معلومېږي دا چې د ژوند لمحات نیمګړي دي زما علمي چې کومه لار او رفتار او رفاقت دی هغه ختمېدو والا دی زه به بیا څه کوم وی ده راته وی چې داسې رهنمایي به دې وکړم بچیه چې عمر بر به بیا له چا محتاج پاتې نه شي وی ما وی چې هغه څنګه وی لارې راته د یثرب د علاقې د مدینې منورې سیده کړه او وی چې بچیه موږ د حضرت عیسی علیه السلام په دین باندې ژوند تېرو خو ان قریب یو پیغمبر په دنیا کې مدینې منورې ته هجرت کوونکی راتلونکی دی او هغې استیله چې ته ورشي نو دغه د
یثرب علاقې ته به ځان ورسې او دقې هستۍ ته به ځان ورسې ستاره زندګۍ انقلاب به نصیب شي. سلمان فارسي وایي دغه زمانه داسې وه چې د عجمو د خاورې نه عربو ته تګ ډېر ګران ما زندگی تیروله شپې ورځې مې په دې سختو کې تیرولې. داسې باغ و بهار نه و چې مې څنګه رور سجاو کړی دی. داسې باغ و بهار او داسې علمای کرام او داسې په دین مین مشران او ځوانان نه وو. معاشره د اسلامي نړۍ نه خالي پرته وه. معاشره د طنزونو د بغزونو نه ډکه پرته وه. معاشره د کفر د تاریکو نه ډکه پرته وه. شپې ورځې ما دا سفرې وکړې تر دې پورې چې ما پوره یو میاشت مزل وکړو او د سمندر هغه احاطې ته ورسېدمه کومه احاطه چې پورې غاړه عربستان او دې خوا د عجمو علاقه وه او زه له دې ځای نه پورې غاړه تلمه نو ما له زبان نه راتلل ته عربو خلک وو. عربو خلکو زه له ځان سره کړمه او په کښتۍ کې چې پورې غاړه لاړمه نو زه په زبان پوره نه پوهېدمه نو هلته د دې کښتۍ خلکو زه په عربو باندې خرڅ کړم چې دا زمونږ غلام دی. ما د یو یهودي په ملکیت کې زه رالمه د پلار هغه لوی راج زما نه پاتې شو د وطن هغه لویه بادشاهي رانه پاتې شوه. زه د عربو په خاوره د یهودي غلامۍ له لاړمه هلته مې ژوند تېراوه. د یهودي زما څه سلوک د ګزاري او د نارمل حالاتو موافق کول خو یو ورځ داسې راله چې سخته ګرمي ده او د دې یهودي په باغ د کجورو کې زه خدمت کوم او دی ولګېده ما ته ویل زما څه میلمانه راځي او زما خاص خبره ده هغوی سره به زه میلاویږم او زه د کجورو په دې باغ کې په بلند او دنګ بوټي کې د پاسه ومه د دې کجورې خدمتونه مې کول. وایي په دې کې یو سړی راغی او زما د مالک یهودي ته یې وویل چې صیبه نن مدینې منورې ته هغه سړی راغلی چې زموږ د پلار او د نیکه د نامې نوم هغې وګورئ خاورو له ورکوي. وی هغه وی چې څوک دی؟ وی هغه سړی دی چې د نبوت دعوهګیر دی پیغمبر ځان ته وایي او نن مدینې منورې ته را رسېدلی دی. هغه سړی وایي د الله وحدانیت او زما نبوت به ومنئ د زندګۍ په کامیابۍ به پوه شئ. وایي هغه یهودي د غصې نه سور شو زه د خوشحالۍ د وجې د بلند بوټي نه ما ښکته را ودانګله او ما وی چې زما د ژوند مقصد ما ته تقریبا میلاوېدو والا دی چې را پرېوتم خپه بدن ټول زما زخمي و. هغه مالک مې ما ته وی ولې ما ورته وی چې صیبه راځئ چې کوم سړی یادوي د خواله زما زړه دیدار کول غواړي زه لاړ شم د هغه خواله چې د هغه ملاقات وکړم. وی د یهودي په ما باندې ډېر زورور ګزار وکړو او بیا راته وی چې کوم سړی زما دشمن دی نعوذ بالله ته د هغه د ملاقاتونو طنز او د هغه د ملاقاتونو یو امید او ارمان لري دا چرته کېدی شي. وی ما وی چې خدایه پاکه د ژوندانه کومې شپې چې مې د چا لپاره په سختو سبا کولې هغه هستي کو هغې سره ملاقات کول خو ما ته د دې خلکو د لاسه رکاوټ پیدا شو. وی وشوه دا چې هفته کې مې یو ورځ چوټي وه او د چوټۍ په دې ورځ باندې د دې خپل مالک نه پټ روان شوم او دا زما داسې حال و چې زما د بدن جامې شلېدلې وي او دا زما داسې حال و چې په سر تور او بخبو باندې بې پیزاره زما زندگی وه او روانو ما او ستړی ستومانه شو. ورځ مزل مې وکړو د ماښام په نږدې حصه کې هغه وخت وایي ما ته یاد دی مدینې منورې ته ورغلمه او د دواړو جهانو مبارک سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ولیده چې د کجورو د لختو نه یو سفر جوړ شوی دی او دی د دې سفر لاندې ناست دی او چې زه د لرې نه ولیدمه نو پهچان یې دا وکړه چې دا مسافر دی. نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې ودرېده او ما له مخې ته را روان شو. ای د الله په ذات مې د قسم یې اخیستی ده چې ما وکاته نو زما په زړه کې امیدونه او ارمانونه د دنیا د ډېر حسن و د دنیا د ډېر محبت و د مور او د پلار د مینې و خو چې آقای نامدار محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته ما وکتل نو بې اختیاره مې ګورې نظر هغه ته یو شان نیوی نه شو. زه بېهوشه را پرېوتمه آقای نامدار راغی او لاس یې راکړه راپورته یې کړم او خپله سینه پورې ونیومه او ما ته یې وی چې مسافر وروره د کومه رالې او په څه مقصد رالې؟ ما وی محمد عربي صلی الله علیه وسلم میاشتې مې په دې جدایۍ باندې تېرې کړي دي دغه د سختۍ زندګي مې تېره کړې ده هغه د پلار لویه نوابي او جاګیرداري مې پرېښودلې ده ستا په مرګستیا او ستا په غلامۍ پسې مې دنیا قربان کړې ده نن ستا د مرګستیا تمنا مې په زړه کې ده د ځانه مې جدا نه کړي او یو کلمه د شهادت
او کلمه د ایمان او د اسلام راته وایا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلینا د خوشحالۍ د وجې نه یو آواز د چغې وخته او وی راته ویل چې وایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه عظیم دولت چې ماته نصیب شو، هغه انعامدارې وجیبه هستي وه، تربیت د خپلو شاګردانو په عجیبه انداز باندې کاوه. وی ماته وی چې ستا خو ډېرې سختۍ او د شلېدلې جامې او د بدن دا حالات دې معلومیږي دا چې ډېر د دنیا ستمونه وهلی. ما ورته وی د الله رسول حال مې دا دی، خو عظیمه هستي دومره ډېره زیات هوښیار. وی راته وی چې اوس د کومه راغلې؟ ما وی پلانې علاقه کې د پلانې یهودي څه زه نوکر یم. حضور علیه السلام ماته دا ونه وی چې پلانې نوکري پرېږده. ولې؟ د اسلام ترویج او طریقه دا ده چې د چا سره څه پاسداري وعده دې وکړه دې مخالفت به نه کې. حضور مبارک راته وفرمایل چې لاړ شه د خپل آقا سره او د خپل مالک سره خپل پورهوالی د وعدې وکړه. وایي چې کله د حضور د خوا نه تلمه دا د محبت ډکې خبرې مې وکړې، زما بیا ډیوټي شروع کېده. د حضور د خوا نه په جړا باندې رخصت شومه، خو چې بلې هفتې له بیا رالمه نو حضور مبارک ته مې وفرمایل چې د الله محبوبه پیغمبره تېره هفته ستاسو سره میلاو شوم، تاسو راته وی چې د دې مالک نه تپوس وکړه چې تا آزاد کی. نو ما دې تپوس وکړو خو د ازادۍ دپاره 3 شرطونه زما مالک ماته وی. کوم شرطونه وي؟ یو شرط یې راته دا وي، سلمان فارسي وی راته وی چې تا به هله ازادومه چې ته ولګي او د کجورو دا واړه بوټي چې کوم بزغلي دي دا راوړي او دې ځای کې زما د مخې نال کي د دې تربیت کې تر دې پورې چې دا لوی شي او میوې ونیسي. نو یو شرط به مې دی چې تا به په دې یو شرط کې آزادوم. دویم شرط به مې دی چې د هغه زمانې مطابق تقریبا په کیلو وزن باندې سونه یاده کړه چې دا ته ماله راوړي او ما ته دلته ادا کړي، نو تا به زه آزاد کما. او دریم نمبر دا چې ستا او د دې نبي په منځ کې د عشق د محبت زه په خپله مطمئن شم چې دا د دوی د مینه محبت یقیني دی او د الله د رضا دپاره دی، نو زه به تا آزاد کمې. ما سوچ کاو چې د کجورو د بوټو خو عموما تقریبا 100 کاله عمر چې دا خپل بار او خپل پیداوار ته رسیږي. د دې نه ما سوا چې نور ماحول ته زه وګورم زما خو د خوراک او د څښاک وس نه کېږي، نو سره زر به د کومه راوړم. بهرحال حضور علیه السلام سره ناستو او حضور مبارک له د سارا د وطن نه یو تحفه چا راوړه چې په دې تحفه کې د سرو زرو یو معمولي غوندې ټوټه وه. حضور علیه السلام دعا وکړه، وی الله پاک د ازادي او د دې شیز برکت د خپل لوی دین د خاطره ته نصیب کړي. حضور مبارک دله دا سره ورکړه، وی دا واله دا به دې مالک ته ورکړي. او دویم نمبر دا چې واړه واړه بوټي د کجورو وګوره او دا ځان سوي سزه درځم ستا خواله چې دې څنګه راغې او د خپل مالک چې دا د سرو دا کومه ټوټه وه دا یې ورکوله نو په شکل کې وړه ښکارېده. خو د حضور علیه السلام معجزه وه چې هغه به کم یو وزن او طول له وړه نو د هغه چې څومره شرط لګولی و په دې کې به الله قمره درونوالی وزن یې ښوده قمره درونوالی یې کاوه. دا مالک حیران شو، یو ځای نه بل ځای 3 ځایونو کې دا وتلله په مختلفو طولونو باندې، خو په ټولو کې د شرط مطابق برابر وخته. وی ښه یو شرط خو دې پوره شو خو 2 پاتې دي. حضور علیه السلام عجیبه هستي وه، د خپلو شاګردانو د خپلو امتیانو او د خپلو مشفقو خلکو سره یو عجیبه مینه وه. په وخت د سبا کې حضور علیه السلام راغی د دغه یهودي خاورې ته راورسېده او سلمان فارسي رضی الله عنه سره د واړه واړه بوټي. نو حضور مبارک ورته وی چې زه درشم دا به زه معلوم د پیغمبر معجزې چې کوم کتابونو د احادیثو لیکلي یو پکې معجزه دغه ده چې حضور علیه السلام په خپل لاس مبارک باندې دا کجورې راواغستې او نالې یې کړې. په دغه ورځ حضور مبارک لاړه او په وخت د سبا کې پاک پروردګار په دې یو شواروز کې دا کجورې مکمل لسې کړې وې چې دې میوې نیولې وې. دا د حضور علیه السلام خپله معجزه وه. په دریم کرت باندې دریم شرط کې د یهودي وي یاره زما چې کوم شرطونه 2 ما ولیدل او دریم مې ستاسو محبت په خپل تسلیم کو نو ذاته ما د خپل طرفه آزاد کړی. زما محترمو د صحابو ژوند د صحابو زندگی د هغوی نمونه او طرز به ولې نه زوته د دنیا محسوسوله دا چې دا د رسول الله مبارک د کور یو خاص بني آدم دی. حضور مبارک د ده مبارک په خپله فرمایي مناقب د سلمان کې چې السلمان منا، دا ګورې زما د اهل او زما د ډلې نه دا سړی دی، دا پردی نه دی. دومره لوړې رتبې ته الله د قربانۍ د وجې ورساو چې هغه د احزاب په موقع باندې او د حضور علیه السلام په یو مخصوصه غزا کې مشوره اخیستلی کېږي چې جنگ خندق ورته ویلی کېږي. حضور علیه السلام په ټولو صحابه کرامو کې د سلمان فارسي رضی الله عنه مشوره قابل قبول ګرځوي. هغه سلمان فارسي رضی الله عنه د وجې نه رسول الله مبارک دعا وکړه د عربو د عجمو په ملتونو کې الله هغه اسلامي نړۍ ته هغه اسلامي قوت او زور او شور هغه دنیا ګوټونو ته پاک پروردګار ورساو. هغه اسلام په داسې انداز باندې چمکاو شو
او دې مقام له د دین د خدمت د وجې نه ورغی چې یو موقع داسې راله چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په یو مجلس کې تشریف فرماو چاته تاسو کوي حضرت الله تاسو لټي مقام درکړی هغه به فرمایل بما لوړ مقام نو الله خپل دین له لوړ مقام ورکړل د دوه وجونه یو وجه دارا چې د دیندارۍ جذبه زما په زړه کې دومره و چې ما په هغه زمانہ کې د خپل دنیا لوی ملت او لوی بادشاهي پرې خوده او دویم نمبر دا چې په خپل زړه کې می طلب او درد دومره الله نصیب کو چې ما ته طالبینو نیکانو خلکو مجلسونه الله د ژوندانه د مقصد هدف وګرځاو د دې دوه وجونه الله پاک ما ته دا مقام را کړی دی